جنتونه نصیب کړي الله دې ولا دنیا ښایسته کړي آمین آمین. په جمع به یو دعا وکړو دعا به وکړو الله دې هغه وبخښي الله دې جنتونه نصیب کړي الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. ما یو والد صاحب مړ شوی دی یو دعا وکړو جانمه ما یو والد صاحب هم مړ شوی دی یو دعا به وکړو او دعا به وکړو الله دې هغه دنیا ښایسته کړي الله دې جنت نصیب کړي الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. ثم آمین ثم آمین. دعا به وکړو الله دې ورته جنت نصیب کړي الله دې هغه دنیا ښایسته کړي آمین ثم آمین. ما ګام دې او جلا جګ دې جانمه دعا وکړو الله دې دا دنیا ښایسته کړي الله دې هغه وبخښي الله دې جنت نصیب کړي. ما له بيانو ځان پینځه روپۍ راکولې هغه ته هر یو پښې ته ورکوي. جانمه مړ شو نو مړ کېده نو خدای ساتي خدای وارث یقین مې پې نه راځي څنګه یقین مې نه راځي الله وارث ته مې یقین نه راځي. ته جانمه الله دې هغه وبخښي ما دې صبر نه کوو هغه منتاجي عادت صبر نه کوو یو دعا وکړو الله دې هغه وبخښي نری بارانې تاسو تر بله چولې او تنبو اچولې هغه ادا بله پاک الله رضا چې الله موږ دا څه کوو د پوسټر چې دې کې غم شي ته دې کې غزل وختي خامنه نه منډه کنه بیا به یو دعا وکړو الله دې وبخښي الله دې وبخښي آمین. او یزدار پلار نظر ډېر ښه سړی زما دکان ته به راتلو ما باندې به عداوت کولو مړ خدای که نه او مړلې د دې رښتیا نه وایي مړلې وایي مړ شعر یې که نه جنازه مو به څه ټیم خلې وه جنازه په 4 بجې خلوه 4 ته به سهار راغلې دا به څه باندې مړ شو په ډز دګې روغ تندې لګېدلی و دې خلکو ته مونږ میراث کوو چې دا وایي پیرې مه کوئ د خلکو کورونه مه ورانوئ بچي مه یتیمان کوئ ښځې مه کونډې کوئ او دوی بیا هم دغه دغ دغه دغ ډیګ دغه دغ جوس دغه دغ دغه کوي مړه شي ته خبره نه مړه دا څه دوا وکړو دا به څه باندې مړ شوی په ډز لګېدلی و که نه بیا به دې ډز لپاره یو دوا وکړو یا الله دې د ډز سره وکړي موږ نه غلطیا نه کېږي او موږ بیا هم نه پوهېږو دا راته ووایه دا ولې مړ شوی بیمار نو په ډز لګېدلی و که نه یو دوا به بیا وکړو بس نه کوم دوا یو دوا به وکړو دا څنګه زمانه ده بچي د پلار پسې دوا ولګوي یو دوا به وکړو نه کوم داره کو بسه یو دوا به وکړو نه کوم دوا زما په باره کې خو ډاکټر توصیه نه راغلی تاسو نوم څه دی انځر ګلې دغه انځر ګلې چې بیا به یو دوا وکړو تاسو ته به ویلو زما چې ته دغه وه تاسو زه د جنازې لپاره پرونه وختمه بیا به یو دوا وکړو خو دا وصیت یې راته څه کوو وصیت یې دا کړی و چې زما 100,000 روپۍ دي والله که